نن د پاکستان او د انډیا میچ دی او ما پې چیلنج یې کړی که پاکستان میچ وګټه نو زه به خپل ویښته ګنجا کوم د خیره سره او ډېرو خلکو را سره رابطې وکړې ویډیوګانې یې راپسې هم کړي دي چې تښتې به نه نو بلکل به نه تښتو دا رزیلان چې کوم دی که نه دیو دا میچ بلکل ګټلی نه شي او په ایډوانس کې انډیا ته کانګریچولیشن د ایمل ولي صاحب په شان ته جیخین نه شي ویلی ولې چې موږ مسلمانان یو که نه د خیره سره او په ایډوانس کې انډیا ته کانګریچولیشن او دا انډیا به ګټي او پاکستان والا دا د دالو کار نه دی د ما وروره دا د دالو مالو د وس کار نه دی او دا به انډیا ګټي او که دې پاکستان وګټه که نه زه به د خپل ویښته نه دي زما د ویښتو ته وګورې څومره ښکلي ویښته دي د دې ځای نه شروع شوي دي د دې ځای نه یو پکې هم سپین نشته پوه شوې یو دا به زه ګنجا کومه پوه شوې خلک ډېر خفه دی پوه شوې دې میچ کې دا وګورئ پاکستانی تماشایان او پاکستانی خلک ډیر زیات خفه دي او زمونږ د شکلونو ته وګورئ زړه دې څه وایي زړه دې خفه دي بلې چوکۍ ولکه جوړ کړئ زړونه هم خفه دي زړونه قسم دی خپل ملک سیاستدانانو حکمرانانو او دلګانو او محسن نقوي دواګي محسن نقوي یاد ساتئ محسن نقوي ستا د خدای پاک د بنګیانو په شان دي دا تور شکل تپه او برباد کړي ملک دې وشرمه ملک پوه شوې الله تعالی تباه او برباد کړه داسې کنځل به درته کومه که نه چېرته کرکټ باندې مې دومره کنځل نه وکړي خو داسې به داسې یادوم انشاءالله لږ صبر وکړئ د دې میچ پته ولګي د دالو په میرمنه باندې غین لاړو دال چپه شو دال انډیا میچ وګټه د دې دلګانو نه او ایمل ولي صاحب چې کوم دی هغه دا دلګان ښه ډېر پېژندلي دي هغه د دې دلګانو د قصد انډیا ته جیخین وایي ایمل ولي صاحب زه ستا سره شانه بشانه ولاړ یم شانه بشانه زم انډیا ته نن جیخین ویم جیخین مبارک مو شي انډیا والا کانګریچولیشن جیخین او زمونږ په دې دلګانو دې لعنت وي لعنت زه ستاسو خدای بېخو باسه ستاسو د دالو په میرمنه باندې رستره د غین ځي روزانه ستاسو دال الټه کېږي خدای مو تباه او برباد کړه افغانانو له نران یې د افغانستان ټیم پرون راغلی دی پرون او دا نن راپاسې افغانانو نران دي او بنګلادیش والا نران دي پوه شوې تاسو خدای وشرموه دلګانو تاسو د دالو په میرمنه باندې غین ومنډم